امام الرازی صاحب د تفسیر کبیر رحمه الله لوی عالم مدرس عالم دی د حصول طریقت په اساس باندې روان دی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله خانقاه ته د هغه گدای تا دا هغه سجاده تا چې کله خانقاه ته راغی هغه ځای په مین ګیټ او په لویه دروازه باندې کېناسته ځکه دې نفس ولا په لاره عملونه والي چې ته دومره لوی مولا یې اوس چېرته نه راروانې دې ملنګ ته به کښېنې دې فقیر ته به کښېنې دې درویش ته به کښېنې دی به ورته وایي تسبیح والا سل ځله وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تا په یو لا اله الا الله باندې 2000 صفی لیکلي دي اوس به د سل ځله لا اله الا الله ته ته ناست دې نفس ولا داسې قیزې والې املونې ولا والې ده ورته هم قسم وخوړه ویستانه خدا تکبر کبریا او نخوت ودي نه خو زه دې هم ذلیلوم نو هغلته د جومات په صدر دروازه باندې د اودسماتې لوټې پرتې وې دی راغې خاورو کې پرلتی وواله یو ګټه یې راواغسته هغه لوټې او ډقرې ولې کولې ځان یې ښه په دې ګرد غبار باندې ولرو حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله مسله ورته پیښه شوه علماو نه تپوس کوي چاته د دې عقدې حل نه ورته حضرت شیخ وفرمایل وی پرای کې یو سړی دی فخر الدین رازی هغه به د دې مسلې او د عقدې په حل کولو ډېر ښه پوهېږي خو کوم سړی به تاسو کې رای ته لاړ شي یو مرید را پاسې دی حضرت زه به لاړ شم حضرت شیخ یو کاغذ باندې هغه سوال نوشته کو لفافه کې بند کو د حضرت امام رازی نامې ته ولیکله مرید روان شو چې کله صدر دروازه باندې وځي امام رازی رحمت الله علیه په هغه لفافه باندې خپل نوم مکتوب وکړه سړی ونیسه وی چېرته دی هغه ورته رای ته ځم وی خیر خو دی وی هلته یو عالم دی فخر الدین رازی هغه نه د مسلې تپوس کوم وی څه مسله دې تپوسې وی پته نشته حضرت شیخ ته څه مشکل در پیښ دی او د هغه مشکل حل د علاقې علماو له نه ورځي زه روان کړم چې فخر الدین رازی باندې دا مسله حل کا ورته ته ګوره ورشه شیخ ته دې ووایه چې مسله حل کول غواړې که فخر الدین رازی باندې حل کول غواړې سړی را واپس ورته حضرت دا مسله حل کول پکار دي که فخر الدین رازی نامه په پکار ده نه هغه ورته مسله حل کول پکار دي خو بغیر هغه نه بل څوک حل کولی نشي عزیزانو ورته وی چې دغلته په دې صدر دروازه کې یو سړی ناست نن درېیمه ورځ ده او دا لوټې ټکوي هغه وی که مسله حل کولې خو به زه به در حل کړم ورته چې ورشه ته ده باندې حل کړه هغه لفافه کولاو کوي ورشه مال چېرته نه قلم راوړه قلم یې وله راوړو په یو 3 سطره کې د مسلې حل ورته ولیکو چې کله شیخ له راوړه شیخ چې هغه تعمق علمي ته وکتل ورته وفرمایل فوالله لا يكون هذا العالم الا الفخر الرازي قسم دی دا سړی هر څه چې فخر الدین رازی ښه ځکه د مسلې دا حل په دې انداز دا د فخر الدین رازی کمال 1000 نکته باریک ترجمو ایجاد نه هر کې سر به تراشد قلندری دانت ودا چرته دی ودا په دې صدر دروازه ناست دی حضرت شیخ را پاسې په ورمنډه کړه او امام سے په خیر ستړي مشي السلام علیکم څنګه راغلی وی چې دغسې د رشد و هدایت په طلب کې راغلی خو دا نفس مې ډېر د تکبر او نخوت په ډیري ناستو دی مې لومبې ذلیله کو تا خوا ته یې پرېښودم نه ما وویل چې دی لږ ذلیله کړم چې بیا تا خوا ته راشم نو عزیزه معذرت سره تاسو طالبان خفه نه شئ یو دور د حضرت امیر صاحب او د دې مشرانو عالمانو دورو د مشرانو عالمانو نه پته ولګئ دې غریبانانو په لوږه خېټه باندې سبق وي او یو زمونږ دور دی چې دلته مولانا عمادالدین صاحب او حرکت انقلاب اسلامي افغانستان والا غوړ ډوډۍ پخوي او بیا لګیا یو بیا هم د علم هغه حصول کې مونږ د تساهل تسامح نه کار اخلو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت په ورځ به الله تعالی تپوس کوي چې دې سارا او ډیزرټ کې مې خېټه باندې مړولې راغلی هم د علم د حصول طلب کې وي بیا هم تساهل او سستی دې کوله تسامح او تجاهل نه کار اغستو یقینا د تا لپاره لوی وبال الله تعالی دې مونږ محفوظ مامون کړي نو عزیزانو طالب علمان ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه حصول علم واقعي یو لوی خدمت دی خو دې سره ما ته ګورئ جي ادب دا یو بنیادی شی از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب الله نه غواړو چې خدای د ادب توفیق راکړي بے ادب الله تعالی د خپل رحمت نه او د خپل کرم نه همیشه محروم کوي دا د حق را قابلیت شرط نیست بلکې شرط قابلیت دا قیمتي شی په ګنده لوښي کې نه ور اچول غواړي لہذا د طالب علم لپاره تقوا او پرهیزګاري ډیره ضروري ده چې نن د کومه مسله زده کړه دا د عملیت سره تعلق ساتي دا د عملي کې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم
چا چې عمل وکړ په هغه شی چې کومه زده کړه کړې ده پروردګار عالم له دنیا او وهابي علم بلا اکتساب ورته ورکي د دغه عمل په اساس